الله رب العزت چې زه په کمې خبرې بخلم وی ما ته هم پته نه وه، ډېره ورکوټې غوندې خبره وه. وی مولانا صاحب هغه کومه خبره وه؟ نو مولا محمود رحمه الله ورته فرمایي مولا محمود رحمه الله یو لوی عالم تیر شوی دی. وی دی چې کله وفات شو چا په خوب کې وکتلو ورنه پوښتنه کی چې مولانا صاحب الله رب العزت در سره څه معامله وکړه؟ نو دی ورته وایي چې الله رب العزت زما بخشش وکړو. نو دی ورنه پوښتنه کی چې په کم عمل الله رب العزت ستا بخشش وکړو؟ په درس تدریس، په واز نصیحت، ځکه چې تا خو به درس تدریس کول، واز نصیحت په دې کولو، خلکو ته به تبلیغ کولو. وی نه په دې نه یم بخلی، الله رب العزت چې زه په کمې خبرې بخلی وی ما ته هم پته نه وه، هغه ډېره ورکوټې غوندې خبره وه. وی مولانا صاحب هغه کومه خبره وه؟ نو مولا محمود رحمه الله ورته فرمایي چې ورځ زما بیبي روټۍ پخه کړه، هغه روټۍ کې مالګه نه وه، مالګه ورنه هېر شوې وه. وی ما ځان سره سوچ وکړ چې دا هم د الله رب العزت بندي دی، د الله مخلوق دی، کمزورې مخلوق دی. ما هېڅ ونه ویل، ما الله رب العزت ته پر خپله ښځه معاف کړه. وی الله رب العزت ته دا عمل دومره خوښ شو، دومره خوښ شو چې زما بخشش یې صرف په دې باندې وکړو.